أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين صدقت يا رب العالمين. الله رب العزت په دې آیات مبارکه کې فرمایي وی کلا هرگز داسې نه ده دې ته موږ رد وایو ان کتاب الفجار یقینا عملنامه د فاجرانو د بدماشانو علامه احمد علي لاهوري صاحب ترجمه کوي استاد محترم قاضی فضل الله صاحب الله دې په عمر کې برکت واچي هغه موي ان کتاب الفجار یقینا عملنامه د بدماشانو لفی سجین دا په سجین کې وما دراک وما اعلمک یا رسول الله صلی الله علیه وسلم او تا د علم دی اے محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ما سجین چې دا سجین څه شی دی کتاب مرقوم اے دفتر مرقوم دفتر لیکل شوی دی یا کتاب مرقوم عملنامه دا مکتوب لیکل شوی یا کتاب مرقوم عملنامه دا یا دفتر دی مهر زده ویل هلاکت دی یوم ازن په دغه ورځ باندې للمکذبین د دروغجنو د پاره یا د دروغ غنونکو د پاره الله مو ساتي خبر دارا چې الله رب العزت فرمایي چې تا ته صفته دا یا الله رب العزت فرمایي چې یقینا عملنامه د فاجرانو د بدکارو د فاسقانو د بسجین کی سجین دا یو زینون دی دفتر ورته وایا نور چې ولته سنمونه ورکه پر روایتو نه دا معلومیږي او ثابته ده چې دا د و مزمکه نه لاندې او دکشان د بعضو روایتو نه دا معلومیږي چې دا بدو اعمال ولا ید کافرانو روح د سجین ته الله مو ساتي او د دې سجین سره د دې چې دا روح دغه دوی هو د جسد سره باقاعده تعلق وی کدا د مارغانو په ججوره کې چرته ټوټه ټوټه پروت یو کدا په دغه قبر کې پروت دی دا دلته چې کم قبر دی یا په بل ځای کې نو کبدا کې وی نو کتاب د فاجران نو دغه دفتر چې یاد دفتر واخله که دفتر ته واخلي نو بیا روایتو کې راغلی یا علماء ته استدلال کړي چې دا لیکل شوی لکه مثال په تور عملنامه ولیکل شو اغا پاغي باندې هره کې مهر ولګي څنګه چې یو خط وي تر څو په مهر نه لګي د ډاکخانه ته بکر سړي چې په مهر وي ته خانه بس نو دک شان چې دا مهر په درسو نه لګیدلې تراغه پورې چې د ژوند رواني بس چې د ژوند پوره شي ته په مهر لګي او دغه عملنامه چې دنو دا په دغه دفتر کې خود شي او پاغي کې ولیکل شي مثال په تور چې دا جهنمی دي دا نه خاله الله دې وساتي چې هغه څنګه راواغسي شي فورن دغه جهنمی دا معلوم شي چې دا جهنمی دی په بلانکې طبقه کې پروت دی او د علامه ده لکه څنګه شناختی کارت کې لیکلي چې شناختی علامت ده الله دې وساتي نو دغه یو زید کلا ان کتاب النور حقیقی علم الله رب العزت ته کلا ان کتاب الفجار هرگز داسې نه ده یقینا عملنامه د فاجرانو لفی سجین خام هدف سجین کې ده وما ادراک انو اصل کې د نیکی حیثیت دا دی چې دا سړی په بره باندې راځي ګوره موږ به یو کس ته سپک ګورو بل څه خو چې هغه عالم علم وکړي نو خلک ورته بیا په درنه سترګه ګوري د دې وجې نن مې قاری طیب رحمه الله د دارالعلوم دیوبند محتمم او ډیره مو د دیوبند محتمم چې د
قاری طیب سے په بزرګانو کې پاتې شي. نن مې هغه ورته اختلاف حدود بیانې چې اختلاف د پارسا آداب دي. په هغې کې یو ادب دا وي چې کله ناکله زمونږ د لوی نه لوی کس سره مې اختلاف راتلی شي، لوی بزرګ وي لوی هغه یو رایه ورکړي ما ته، هغه رایه د قرآن او حدیث په هغه کې ټیک نه ښکاري، بزرګان دې غلطي دې کیدی شي او اخوا صرف د پیغمبر هغه معصوم دی، د هغه نه غلطي نه کي، نور د هر چا نه بزرګان نه کیدی شي. نو وی اوس د هغه سره زمونږ اختلاف رایي، نو د هغې دا مطلب نه دی چې ته د هغه په ذات حمله شي. موږ چې کله اختلاف د چا سره شي بس ذاتیاتو ته لړ شو، نومونه ګډوډو، بل څه کنځلې کوو، بل څه بس نه. وایي د هغې طریقه ده چې ته د هغه د رایې اختلاف وکړه چې د ده دا رایې صحیح نه ده. نو موږ څه کوو؟ موږ کنځلې بدې ردې یو بس د رایې سره اختلاف رایې ټیک. نو دک شان کله ان کتاب الفجار لفی سجین، یقینا عملنامه د بدو خلکو دا به په سجین کې وي. شاه شبري تانوي رحمه الله د جګر مراد آبادي دا یو لوی شاعر او د سره شاه صاحب سره د یو بل کس تعلق لوی بزرګانو کې یو دی، ډېر ښه اشعار هم دي. شیخ الزمان نوم یې شیخو دی، حضرت شیخ صاحب هم په کتاب باهره کې اشعار وړي. نورو بزرګانو خواجه حسن مجذوب حاله بزرګو او غالبا کلکټر او کس شیو دی حکومت کې انډیا هغه ټایم چې کوم هغه ته د جګر مراد آبادي وي چې صاحب ته دا ستا د حالت په څه باندې بدل شوي، ته خو ډېر الله والا انسان. علماو لیکلي دي، بل رزم یو عالم راغلی هغه هم دا واقع وي، عام علما هم دا لیکل کړي. وي ده ورته وي چې بس زه خو د شاه شفیع تانوي صاحب مجلس بدل کړی. شاه شفیع تانوي صاحب هغه ورته چې ښه وایي ما به بدل کړي، ده به ټول عمر بس تش شراب به یې څښل. شاعر هم ډېر ښه شاعر و، شراب به یې ډېر څښل. نو هغه ورته وی چې ما به بدل کړي که نه، ورته چې وایي زه ورسره ملاوېده غواړم. ورته یې ټیک ته راځه، خو یو شرط دی پکې چې زه خو ګوره شراب نشم پرېښودی او په خانقاه کې به هم شراب څښم. دا د نرز وي ښه، په خانقاه کې به هم او خبره خو دغه عطاالله شاه بخاري رحمه الله فرمایي چې ایمان سم پکار دی، یا خو سم د بلال رضی الله عنه په شان ایمان راوړه، یا سم د ابوجهل په شان کافر جوړ شي. دا خو دې خبرې مکه. نو ده ورله سمه بس سبا خبره ګورتي خانقاه کې به هم ګورې زه شراب څښم او شراب نه بغیر زما ګزاره نه کي. شاه شفیع تانوي رحمه الله ته چې کله هغه خبره وکړه چې صاحب داسې ډېر مشهور شاعر دی او که خدای پاک په سمه کړو ډېر کار به ترې روان شي. دا نو هغه ورته وی چې ښه ورته خو صاحب شرط یې دا ایښی دی. هغه ورته چې دا شرط نو داسې وکړه چې ته هغه ته ووایې ته زما ذاتي میلمه یې، چونکې ذاتي میلمه یې تا ته ځینې اختیارات شته وغیره، نو که ته راځې نو زما په ذاتي ځای کې چې دی که ځان نه شراب څکې او کار څه کې هغې کې وکړه، میلمه یې تاسو داسې نشم منع کولی، ډایرکټ به ډایرکټ چونکې بزرګان اصول د هغې به په طریقه باندې کسب وایي. او البته خانقاه چې ده نو هغه عوامي ملکیت دی، صرف زما ذاتي څیز نه دی، د تربیت ځای دی، نو په خانقاه کې به شراب نه څښي. هغه ته وي هغه ورته ټیک دی. اکه جګر مراد آبادي صاحب و چې هغه کله د شاه صاحب سره تعلق جوړ کړو د شرابو د ماحول نه یې راوباسه او ډېر کار ته خدای پاک بیا واسطه. اگر چې هغه مقامات او هغه دغه بیا ځان د خبرې دي چاته میلو شي چاته میلو نه شي، څوک روان لړ څوک نه، خو لیکن چې یو سړی د ځان اصلاح وکړي بس دا لوی کار دی. بس زه خپله سم شم، بس دا لویه خبره ده. الله دې راله توفیق راکړي. نو د دې وجې کله ان کتاب الفجار لفی سجین، یقینا عملنامه د بدو د په سجین کې ده. وما ادراک ما سجین، او تا ته څه معلومه ده چې دا سجین څه شی؟ کتاب مرقوم، کتاب دی لیکلی شوی، ویل یا مهرزده، ویل هلاکت یومئذ په دغه ورځ باندې للمکذبین د دروغ ګڼونکو دپاره. الله هم دې وساتي. الله فرمایي الذین دا هغه کسان دي یکذبون چې دي تکذیب کوي بیوم الدین د ورځې د قیامت، د سزا جزا د ورځې ته تکذیب کوي، هغه نه منوي دا سزا جزا ورځ والا پکې چا راوستې، ځان نه دي کیسې جوړې کړي. الله وایي وما یکذب به، او دی تکذیب نه کوي او تکذیب نه کوي به د دغه ورځې الا کل معتد، مگر هر څوک متجاوز عن الحد، معتدین هر یو کس چې هغه تجاوز کړي د حد نه ډېر تجاوز کړي، او بل اسیمن ګناهګار، یا متجاوز عن الحد
نو د دین ظالم واخله عام ظالم چې ګناهونه کوي وغیرہ او اسیمن غټ کافر ته واخله الله رب العزت فرمای چې دغه خلک چې دي نو دا د دې تکذیب کوي د قیامت نه کوي کس ډیر ګناهګار شي نو بنیادی عقیدونه خو انکار نه کوي خو پاک علم معلومیږي چې دا انسان پیدا شي صدا پاره خو وي سره سزا جزا ټول عمر به بس په یو انسان ظلم کیږي بس د دې اړه څه دغه نشته نه یو راس شته الله فرمای اذا تتلى عليه آیاتنا خو ولی وجه سره دی قران ته سوچ نه کوي دین ته سوچ نه کوي بس په خپل یو ډګر روان دي بس هغه ځان له یو بس خپل خواهشات ځان له خدای جوړ کړ اذا تتلى عليه آیاتنا کله چې ولستل شي بدیو باندې زمونږ آیاتونه قال دی وای اساطیر الاولین دا خو زړې افسانې دي من زړې کیسې دې د منټو صاحب افسانو له ډېر اهمیت ورکړي خو قران له نه ورکړي دې دا انګریزانو شعراو له ډېر اهمیت ورکړي خو قران له نه ورکړي اساطیر له زړې افسانې زړې کیسې د دې وجه من اکثر داسې وکړو د مثال په ډول لوی بزرګان یې نه یو خطا وشنه موږ هغه خطا د هغې له بیا دلایل وایو چې لکه دا د دې وجې ټیک ده ولې د دې وجې ټیک ده بس خطا شو پیغمبر د زمانې خو نه بس غلطي ده وشوه زما مور او پلار به غلطي کړي ستا مور او پلار به غلطي کړي ستا مشر به غلطي کړي جایز ناجایز نه ګورو هغه سر به غلطۍ کې ولاړ ولې ولاړ دا خو غلطه عبد الله بن ابي بن سلول غلطه خبره او خپل زوی ورته په لار کته څه ته عزتمند رسول الله صلی الله علیه وسلم به عزت لري اس خبره اس سړی توب دی وایا په خپل خله وایا چې زه به عزت ام رسول الله صلی الله علیه وسلم عزتمند نه خبره داسې ده او رښتیا باسن چې رښتیا مې په خپل راشي مخکدار وګورم ما چپ کړی غنځان لبس کار وګورم خبره داسې من سکو من بس خود غرضی بس زما خبره زما د پارټي یو کسته زما د ګروپ کسته زما د مذهب کسته زما پښتون دی زما د ملک کسته بس هغه چې کوم خبره وکړه کا مقابل لوري ته زدا نه کوم چې دی ټیم کې مقابل کسه خبره ټیک ته غلطه ده بس زه د طرف بالا ما داغه چې مخالف دي ته نه کوم چې ټیک وي که غلط د کال زموږ دشمنو کې د کفاری وسیسي الله هم دو ساتي د کال زموږ په ځمکو کې دی د کال زموږ په کورونو کې د کال زموږ پروانه روغه کې دی د کال زموږ په ذاتي ژوند کې دی په هر اړخ باندې الله دې راته معافي اذا تتلى عليه آیاتنا هر کله چولستل شي په دیو باندې آیاتونه قال اساطیر الاولین دی دا بس په خواني افسانه بس اسانه بس د چا کلام رات کې د زمانه لوی بزرګ انسان دي شي هغه د بس مضبوطه خپل مزیدار خبرو کې بس تا ور دیو پیرو چې مناسه بغتی ودی بس کیسه ختمه بس هغه ټول ارسل په الله په بوله بس یو استاد خپل یو خبر د ډپینه دیوالو زول بس دغه کیسه ختمه د دې وجه د احتیاط وکاري ها ذاتت علیه آیاتنا قال اساطیر الاولین کله چې ولستل شي په دیو باندې آیاتونه زمون دی وی قال وای اساطیر الاولین دا کیسې دی افسانه لګنن خلک چې راشي دی یو ځای ورځنه نو بس متاثر شي بیا د یو ځای بس ماحول ته یو راسندن یو کاکا ناس دو راته لګي عربو کې دا مثال په تور دا زنده ټول بدعتيان دی هغه دا په دې طریقه ټیک ته په دې ټیک ته ورته عرب ټیک ته کې غلطي ځان خبره ټیک او غلط او سپکی اکثریت پکې ټیک ورته و دا غډېر غټه غلطي تا غټه غلطي ته نه راټینګې دلته وړي خبره نه دا نه وایم یغي خو مطلب دا دای کمزوري ده کنه هم دای کمزوري منه دلته کمزوري نه منه او بیا دومره متاثر چې دا مضبوطه سيزونه چې په حدیث باندې ثابت دا غینه پکې انکار شي ولی بس مونږ دا وایو یا مثال بتاو یو کس به بس سوچه غول خوري خو چې هغه زما د ګروپ کس دی نو بس زه به د هغه تایید کوم بس زمونږ دی دا مرض لږ د سوچو کو ګریوان کې ولې کوم یا خدای پاک د نن زمانه د شاعرانو جاهلان نه ساته قران پاک وی شعراء یتبعهم الغاوون دا شاعران چې دي د اکثریت چې دي نو دا د غړ وړو پسې اکثریت قران رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو کس خېټه ډکیږي دا شعرونه دی باشا د دینه دا خره چې دا حدیث مفهوم دی د بخاری چې دا په کانو په یو څه بل څه ډک شي یعنی شریعت څه دون اهمیت نه دی ورکړل څومره چې هلک اهمیت ورکړي اکرول دی
بیا خلک شعرونه جوړي بیا وایي دا چل دا چل لکه ګزاره کوي که نه شعر ولې داسې وایي چې پته وي پلانکي شکوه کړو جواب شکوې بیا ګوره وکړه بیا د خلکو پتوه لګه نو شکوې وی ولې چې جواب شکوې ورپسې بیا وي سیزونو کې لږ احتیاط په زبان دا خو اسلام دی په زبان احتیاط پکار خدای دې رانه خفه نه شي شاعران دي تاسو یې پېژنئ چې کوم اسان سوشل میډیا دا صرف د دې لپاره چې خلک بیا د خپل کس په باره کې کمنټس ورکوي ورپسې دې ته نه ګوري چې خبره خو د قرآن او حدیث خلاف کړی دی ځکه خو د خلاف تک پکار بس نوجوانان دي او ګرمایش دي او خپل اسلام ورپسې پرېږدي خو دې ځای کې ورته خو ته پلانکي د هغه تصویران شیر کوه دا چې وخت یې پوهې که د دغه سم څیز راواله غلطه دی وا نه چې د قرآن د حدیث په مقابله کې راځي د ډېران نه ورپسې لاندې وله خدای دې رانه خفه نه شي په دې خبره باندې خو بس الله د خدای دې رانه خفه نه شي خیر دی خو چې زه د خدای نه خفه یم دا خبرې دي دا زموږ شعرونه خدای دې رانه خفه نه شي خو زه دې خفه یم دا خو کافر د زمانې نه نو صریحه فتوا په چا باندې د کفر ډایرک په ډایرک خلک وی بیا اشعار د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مخامخ خلکو اشعار ویلي په شعر کې یو څو شرایط اسلام مقرر کړي په هغې کې د زم شورا سي دا خو دا پتاسه او دا پلي او دا پلانکې شو دا ډنګرې شو د شعر دپاره خو شرایط دا دي چې په هغې کې به کبیح الفاظ نه وي ګډوډ په شعر کې به چې دی په هغې کې به چاپسي اسم حساب بغیر د دغه نه غیبت نه وي ګډوډې په شعر کې به څوک رابرانګېخته کښېنه چې هغه راوچت کړي د بل قوم خلاف استعمال کړي ته وګوره اوس او حضرت چې خپلو کې ناستو منافقین د اشعار یې پکې یو بل ته راګرم کړه د یو بل خلاف یې جنګ داسې د اشعارو دپاره خپل شرایط دي حدیثو کې داسې نه ده چې دا بې مهاره بس هر کس یې پرېښی چې بس څوک وایي چې کار نه وي نن سبا ادب کمزور دی خلک پښتو په خپله پښتو نوازیو بدل عمل نشي پړاو کولی خو لیکن اثر کوي دا ولې ورته بیا لاندې لیکي چې وا ولې ورته اواز کوي چې وی وایه بیا ووایه دا چلو که هغه چلو دې شیزونو کې لږ احتیاط د اسلام خلاف چې څه مونږ ته راځي هغه کار که مولا دی که غیر مولا دی که شاعر دی که غیر شاعر دی که زما د پارټۍ دی که ستا د پارټۍ دی که زما د مذهب دی که ستا د مذهب دی که زما د ملک دی که ستا د ملک دی بس وغورځوه هغه چې د اسلام خلاف څوک هم راځي زما ذاتي پلار راځي زما رور راځي زما قام راځي زما قبیله راځي بس چې د اسلام خلاف راځي به یې دې ځای کې تا نه بس دې څیزونو کې لږ احتیاط پکار اذا تتلى عليه آیاتنا هر کله چې ولوستل شي په دیو باندې او چې سمه خبره ده چا درته درمه ته شو چې هر څوک دی عبید الله سیندی رحمت الله علیه او پیروي چې په دې ځای په دې آیات باندې پلانکی کس ډېر ښه لیکل کړي یا پلانکی په خپ وي چې ورته سبا هو قادیانې ما خدای چې مسلمان او دا نه چې مسلمان چا ویل چې مسلمان دا هم لیکل په ښه کړي لوی خلک دې مونږ نمونه اخلو بعضې سیزونو کې تاسو به بار په خطبه کې ولې الله فی اصحابي لا تتخذوا یا حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تر څو چې په ځمکه باندې الله ویلی شي قیامت باندې راځي علامه ابن تیمیه سے په دې جلد کې فتاوا لیکلې ده دا د اردو مردو فتاوی نه د عربی فتاوا عام کس نه دی اهل حدیث خداغه نه بغیر قدم هم نه د نیمه نه زیات عمر دغه په جیل کې تیر شوی علامه ابن تیمیه رحمه داغه د امام ابو حنیفه سم جنازه د جیل نه راوته د علامه ابن تیمیه جنازه د جیل نه راوته او د ټول د وخت زیات د علما مخالف د بادشاہي وخت مخالف علامه ابن تیمیه سم دې کې رائے کمزور د وخت د زمانه لوی کس دی مجدد بعد د وخت یادې لوی هغه چې خلک په دې زم تر یو صبر سي مرتبه لوی د ډېر لوی شخصیت دی خو لیکن هغه وایي چې انفرادي ځان له صرف الله ذکر مکو دا صحیح نه دی او دلته حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله فی اصحابي لا تتخذوا مغرا التبذ کې راځي چې الله ویل قیامت باندې سالوي سره دې کې راي کم دور ډېر مسائل امام شافعي رحمت الله علیه چې زنانه سره د لاس کټ شو د استعمال اوس هغه سر په دلایل دي کمزور خونه ده امام شافعي سه وړو کې سړی خونه خو لیکن چې حرمین شریفین تغیزین حرم شریف ته نو هغه خپل علما ولا فتوا دا ورکړي چې دغه د امام سه په مسلک باندې عمل کوي ولې ګران ده د عمل په ګران ده په دا فتوا نه بلکې گنجائش نه سبا نشته دا څه نه ده چې بس موږ یو کس نه پیغمبر د زمانه جوړ چې زما والا کس ته بس د چې سوي دا ټیک موږ د لوی امامانو رائے پریدو چې کم ځای کې پای باندې عمل ګران شي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه رائے ورکړه وی چې سو کور ته دنه شو بار سه نه ولید نو
فکر کې دغه خياري شرط او خياري روایت گویا د کمرې مولې که په کمرو کې رستو عیب راووت او د بار غولې لیدلې نو دې دا کور نشي واپس کولی بس پیسې ورکړي ځکه چې د بار امام ظفر صاحب ورپسې راولې کېده هغه رای ورکړه چې نه څنګه د بار صحن ولیدل د اختیار لا نه ختمېږي که کمرې نه لیدلې او سبا په کمرو کې فرق راووته نو دغه کمرې دې دا کور واپس کولی یا داسې نور څیزونو کې ته واخلې دا د فقه یو مسله خياري شرط خيار اوس دلته امام ظفر صاحب شاګرد دی او امام ابو حنیفه صاحب استاد دی خو موږ د امام ظفر صاحب رای راخلو ځکه چې هغه د امام صاحب زمانه ډیره پاکه وه ورپسې لږ وخت پس د امام ظفر صاحب زمانه خو په هغې کې به په کور او په صحن کې بدلون راته او د امام صاحب په زمانه کې به پکې فرق نه نو لہذا موږ د امام ظفر صاحب رای راخلو د امام ابو حنیفه صاحب 17 یا 24 اقوال داسې دي چې په هغې کې موږ امام ظفر صاحب شاګرد دی موږ هغه پسې یا موږ امام ابو یوسف صاحب پسې دا څه ضروري نه ده پیغمبر د زمانه به کس نه جوړه اکار څوک دی مولا دی ولې اذا تتلى عليه آیاتنا کله چې ولستش په دیو باندې آیاتونه زمونږ قال نو دی وای اساطیر الاولین دا افسانې زړې دي کلا بل رانا اے الله وی دا سندا کلا هرگز دا سندا بل رانا بلکې څه شي دی بلکې زنګ دی علی قلوبهم پزړون د دی باندې زنګ راغلی پزړون د دیو باندې الکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای یو کس یو ګناو کې پزړې تور داغ لګي دویمو کې تور داغ لګي حتی چې دا زړه تک تور شي په دې باندې بیا سم خبره کارو نه کوي الله رب العزت موږ دا حالت نو ساتي ها دا سخت حالت ها کلا بل رانا هم بس د دې ترجمه دا کوه کلا بل رانا کلا ردعنا هرگز دا سیندا بل رانا بلکې زنګ وخلی زنګ راغلی دی علی قلوبهم پزړون د دیو باندې ما کانو په سبب دا یکسبون چې دی به کم کسب کو چې کم ګناهونه کول دی بوجي کلا هرگز دا سیندا انهم ای یا کلا د په معنا د حق والا ها کلا حق خبر دادا انهم چې یقینا دوی الربهم دربنا یوم اذن په دغه ورځ باندې یعنی د قیامت په ورځ باندې لمحجوبون منکړي شي وي د الله د دیدار نه په دغه ورځ شي یا منکړي شي وي نو د دې ځکه بیا امام شافعي رحمه الله او امام مالک سے فرمایي څوک امام شافعي رحمه الله او امام مالک رحمه الله هغه وی چې د دین دا پته لګي چې الله وی کلا انهم عن ربهم يوم ذل محجوبون چې په دغه ورځ باندې به د الله د دیدار نه منکړي شوی دا کافران یا بل معنی دا موکا چې دی بګویا الله ته نشي کړي یا الله ته نه ګوري ډیر د شرم د لاسه او الله به دې ته د رحمت په نظر نه ګوري وایي په خبره باندې نو د دین دا معلومه شو چې د مؤمنان به د الله دیدار کوي د دین څه معلومه شو چې د کافر نه نه پښوا نو مؤمن به د چا دیدار کوي یا د الله رب العزت الله دې راته بار بار را نصیب کړي او بیا حدیثو کې راځي څوک به روزانه کوي څوک به د دنیا د جمعې په حساب د جمعې پرس کوي څوک به میاشت کې کوي څوک به کال کې کوي په دې حساب باندې څوک په عمر کې وزر کوي الله دې موږ ته بار بار را نصیب کړي نو الله رب العزت فرمایي کلا انهم من ربهم يوم ذل محجوبون بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مختلف الفاظ سره 27 پورې روایت پر راغلي اے رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کم کس پنځه ښکته ساتي د قیامت په ورځ ور سره الله خبر هم نه کوي چې ګټه پټه الله ور سره خبر هم نه کوي او الله ورته د رحمت په نظر باندې هم نه ګوري او الله به ګناهونه نه ریږي ګناهونه به هم نه ریږي بیا خپل سوچ کوي الله هم دې وساتي بیا فرمای الله رب العزت ثم انهم بیا یقینا دوی لسوال الجحیم داخليدون کی دي لداخل النار ست داخليدون کی دي اورتا الله دې ساتي ثم يقال بیا ویل شي دیوتا هاذا الذي دا هغه اور دې کنتم به تکذبون چې تاسو وې د دې باندې دروغ غنون کی تاسو د دینه وې انکار کوون کی د دینه به انکار کو هغه اور دینو کلا هرگز دا سندا ان کتاب الفجار یقینا کتاب د فاجرانو عمل نامه د فاجرانو لفی سجین دا بسجین کی دا وما ادراک ما سجین او پیغمبر صلی الله علیه وسلم تا د معلومه ده چې دا سجین څه شی دی کتاب مرقوم کتاب لیکل شوی ویل هلاکت یوم اذن بد اورز باندې للمکذبین د دروغ غنونکو د بارا الذين دا کسان یکذبون چې تکذیب کوي بیوم الدین د ورځې د قیامت و ما یکذب به او د تکذیب نه کوي الا کل معتد اسیم او ما یکذب تکذیب نه کوي به د قران و ما یکذب تکذیب نه کوي به د ورځې د قیامت الا کل مگر هر یو معتدین د حد نتیریدون کی اسیم نو غټ گناهګار یا د ظالم او د بل کافر واخلا اذا تطلع علیه آیاتنا هر کله جولو سری بدیو باندې آیاتنا زمون قال وای دی اساطیر الاولین دا افسانی دي دا ولنو خلو کلا بل رانا بلکی
زنګ راغلی دی علی قلوبهم پزړونو د دیو باندې یا زنګ الوده دی زړه د دیو بل ما کانوا یکسبون په سبب دای چې دی کم کسب کړو کلا هرگز داسې نه ده انهم یقینا دی عربهم در خپلنا یوم ازین په دغه ورځ باندې لمحجوبون لمستورون پټیدون کی بوي خو پټیدي به نشي یا دی دغه د دیدار نه به منکلی شي الله دې وساتي دی حالت ثم انهم یقینا دوی لسوال الجحیم بیا داخليدون کی دی جهنم ته ثم یقال بیا ویل شي دیو ته هاذا الذی دا هغه ور دی کنتم بی تکذبون چې تاسو یې په دې باندې انکاریان د دینه انکار کو دام درو غاڼه الله دې دا حالت نو ساتي